الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فعزوهما فإن تابا وأصلحا فعارضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. سورت النساء شروع مخی آیاتونو کی منگا ویلیو اولنی حصہ کے با 14 احکاماتی در رعیت په مابین کی 15 احکامات د وصیت نه مخکیو د میراث د مسلې نه مخکیو میراث مسله د شپږم وا دا حق ده د معاشره کنی معاشره کې با فساد راځي یو با خپل حصہ غواړي بل بنور کوي نو فساد برازي جنگ جګړه به جوړیږي ورانی به جوړیږي تعلقات به کټ کیږي نو د میراث مسائل ذکر کړو په دې آیاتونو کې 12 او سلور مسلې د سورت بالکل په آخر کې د میراث مسلې نوریم بیا زیاتی دي کله کله داسی چاغه تا صحیحه پاتشي ذویل فروزنا حکم حصے چې مقرر دي دیتا ذویل فروز وای چې داغي حصے داغي میراث مقرر ده نو بیا پکې چې سب پاتشي نو هغه بیا عصبات ہوتا ورکول کیږي هغه ته واپس کیږي نو عصبات پکې دي کله کله داسی چې عصبات نه نو دا کم چې ذویل فروز دي دام نه بیا دین علاوه نور خلقی ذویل ارحام وتوي چاہے کہ ماما او خورایونا وغیرہ دا پکې بیا راځي دارنګه ترورانه و ترونا اتر خو په عصباتو کې راځي خدا بل طرف ته کم چې ماما خیلی دا هغه طرف ته هغه په ذویل ارحامو کې بیا راځي دا وګدې مسلې دي د میراث کم چې ذویل فروز دي نه داغه تذکره وشوه په دې باندې عمل کوي نو چې کله په دې باندې عمل کول کېږي نو تاسو په مالونو کې برکتونه برازي او چې کله داسې نه نو بیا به بے برکتی دارنګه مال باندې بیا خلک وي سړی چې مري خو په مال مري نو مال حصہ چې هغه مقرر ده الله ول ورکړل او ته نه ورکې او دا میراث تا مسله چې څومره ده دا زمونږه د پاکستان او د قرآن کریم د دین اسلام شریعت دا یو شان مسله ده څنګه چې قرآن کریم دغه میراث تقسیم کړل پس کم طریقې باندې نو زمونږه پاکستان قانون هغه هم په هغه طریقې باندې ورکي دا بالکل یو شان دي نور مسلو کې سجداواله کوي یوا لیکن میراث مسئلے دا بالکل یو شان دی دیو جنا که څوک راضی مولا ته کینیا واغوي مال شریعت باندې فیصله وکا او که څوک وی چې نه زم عدالت ته او عدالت کې دا فیصله کوم د میراث نو دا بالکل یو شانی دواړه به یو شانی کله کله
د عدالت نه دی ورته ویناو کی چې تاسو د مدرسې نه فتوا راوړئ چې هغې پکې د میراث دا مسله حل کړي چې هغې کې ستاسو د ټول د میراث خورو تذکرې پکې دومره الکان دي دومره جنکۍ دي دومره پکې پلانکې دومره پلانکې دا ټول پکې تذکرې چاته میلاویږي او چاته نه میلاویږي او هغې دا مسلې هغې هم ښه زده کړي کوم چې پټواري هغې ته هم دا مسلې ښه معلومي کله چې لاړ شي سړی موږ له وراثت وکوئ نو هغوی ته دوه ګواهان راوله او خپل میراث چې څومره میراث خوارۍ د هغې نومونه موږ ته ووایه چې هغه نومونه ته ووایه نه نومونه هغه وخېجئ او هغه حصې پسې منتقل کړي نو دلته کې د میراث مسلې نه وروستو الله وایي د الله زما خبره منئ د الله او زما د رسول خبره منئ نو جنت ته به ځئ او که د الله او د الله د رسول خبره نه منئ نو د حد نه تجاوز یې وکړو نو جهنم ته به ځئ دې ځینه هغې احکامات چې موږ وې 14 احکامات دي نو شپږ تر دې ځایه ذکر شو دلته اووم حکم ذکر کوي واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم او هغه زنانا چې راتلل کوي په فحش باندې ستاسو د زنانو نه ستاسو د بیبیانو نه فاستشهدوا علیهن نو ګواهان طلب کوي په هغې باندې 4 ګواهان ستاسو نه به ستاسو مسلمانان به بیا ستاسو مسلمانانو کې سړي به او هغه به هم دیندار به د ګواهۍ اهل به فإن شهدوا که هغې ګواهي وکړه نو فامسکوهن فی البیوت نو هغې بند کوي بند یې وساتئ په کورونو کې په جیلونو کې حتی یتوفاهن الموت تر دې پورې چې راشي په دې باندې مرګ او یجعل الله لهن سبیلا یا وګرځي الله د هغې دپاره څه لار دا آیت کم چې حدودو د هغې نه مخکې نازل شو کله چې سورت نور نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تعالوا راشئ ازده کوي زمانہ قد جعل الله لهن سبیلا الله د هغې دپاره لار راوویسته کله چې یو سړی دی یوه ښځه ده بدکاری کړله فحش کاری کړلی گواهان پہ موجود دی 4 گواهان ستاسو نه گواهی کړله او دی په جیلونو کې کورونو کې بند کړي دي نو یا خو د دغه فیصلې راتلو پورې د دې مرګ دی ومړه شوي او که مړه شوي نه ژوندي نو الله به لار راوباسي بعضې وایي د آیات د هغې آیتونو باندې منسوخ دی هغه خبره وشوه نو خبره خلاصه شوه دی بیا ضرورت پاتې نشه د حکم نه هلته کې حکم و کله چې یو نارینه دی زنانه ده بدکاری کړله او دا غیر شادي شوده دي نو دا 100 درې ووهئ کم چې شادي شوده دي ناغي سنگسار کوي په ګټو باندې ولی تر دې پورې چې مړه شي بل دا دلته کې 4 گواهان وایي بعضې وایي دا دې وجه نه چې دا داسې غټه مسله ده گویا کې دا 2 مسلې دي نو چې 2 مسلې دي نو د یوې مسلې دپاره 2 گواهان پکاري نو دا 2 مسلې دي نو د دې لپاره 4 گواهان پکار دي په دې کې د زنانو گواهی نه قبلیږي ولې کېدی شي یوې کورنۍ هغې سوچ او فکر کړی او د یو چا سره ورانی په هغې باندې گواهی وکړي نو هغه سړی به هسې هغه ته به سزا میلاو شي یا به په دروغ وهلی شي او یا به سنگسار کړی شي دی به خپل د زړه بړاس وباسي خپل هغه دشمنی به کوي دی وجې نه الله رب العزت داسې ونه کړه چې ښځو ولې ښځې په مکر کې په دې شونو کې بیا ډېرې تیزي نو د ښځو گواهی دې مسله کې بالکل کټ کړه دې کې د ښځو گواهی نه قبلیږي
دارنګه د عام سړی گواهی نه قبلیږي باشره پکار ده د گواهی اهل پکار ده چې د گواهی اهل یې هر سړی گواهی بدی کې نه قبلیږي او سلور کسان به مسلمانان به د گواهی اهل به هغه به گواهی کوي او گواهی چې کوي نو هر یو نه به جدا جدا گواهی اخلي هغه چې گواهی کوي نو هغه به د یو ټیم گواهی کوي او د یو کم عمل چې دی هغه خاص عمل گواهی به کوي نو کله دغه گواهی وکړه سلور تنو گواهی وکړه نو هغه باندې جرم ثابت شو نو جرم ثابت شو نو که شادي شوده ده نو سنگساریږي با او که غیر شادي شوده ده نو هغه به سل کوړې وهلی کېږي وس دغه سلور گواهان چې دي هغې خبره وکړه نو دغه کسان جیل کې واچولی شو بند کړی شو نو د دغه کسانو به جانچ پړتالم کیږي دا گواهان د گواهی اهل دي که نه دي د دې وسره څه دشمني خو نه وه خبره به کېږي تفتیش تالاش به کېږي خبره ولې خبره څه اهمه خبره نه ده ډېره اهمه خبره ده په دې کې که بیا چرته یو تن واپسی وکړه ما گواهی کړوه خو ما دروغ ویلو یا گواهان کم چې نصاب دی هغه نه دی پوره شوی گواهان 2 تن دي یا 3 تن دي او دا خبره یې کړله گواهی کړله گواهان 3 دي یا 2 دي یا یو دی نو اوس په دې مسله کې سورت نور کې بیا د دې مسلې خبره راځي دا دې د پاره کوي چې د خلکو جبې بندي شي دا فضل زمونږ داخله چې یو بل ته دا کم بازي کنزل کوي دغه کنزل دی نه په معاشره کې معاشره دی پاکي نو که چا دغه سي کنزل کړلی او په هغې باندې گواهان دغه 2 تنه 3 تنه دي نو دغه 3 تنه دی به راوستی شي او دی به اتیا کوړې والی شي ولې غلطي خبرې کوئ ولې بل مسلمان بدناموئ ولې معاشره خرابوئ نو دیتا حد قذف وی بیا دلته کې چا چې بیا دا خبره کړي د دې گواهی به بیا چرې د مرګ پورې د گواهی بیا نه قبليږي دته مردود شهادت وی لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا قران کریم فیصله دغه ده زمونږ د احناف مسلکم دقه ده اگر چې بازی وی چې نه توبه او استا سزا وته میلاو شو نو بیا گواهی خیر د قبليږي احناف وی نه مرګ پورې گواهی نه قبليږي حالت کې یو خبره پکې راځي بیا ان شاء الله سورته نور ته ورسو ان شاء الله ته به وایو واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم او هغه زنانا چې راتلل کوي فحش تاسو د زنانو نه تاسو د بیبیانو نه فاستشهدوا علیهن 4 منکم نو گواهان طلب کوي پاغي باندې سلور گواهان تاسو نه فاین شهیدو کاغي گواهی وکړه فامسکوهن فی البیوت نو ساتي دی لره په خپل کورونو کې یا اوساتي دی لره په جیلونو کې حتی یتوفاهن الموت د دې چې تفتیش کیږي تلاش کیږي د دې مسله صفا کیږي نه هغه پورې یا بدی لا مرګ راغلی او یجعل الله لهن سبیلا یا به وګرځي الله د دې لپاره لار د دې لپاره مسله به یا صفاشي جو د جیل نه راوځي او یا به د دې باندې جرم ثابت شي نو دې له سزا ورکړي شي واللذان یاتیانها او هغه 2 کسان چې راتلل کوي د پهاشتا د بدکاری تستاسو نه فازوهما نو تکلیف ورکي یا غیلا فین تابا کو توبه وستا واصلح او اصلاح وکړه د خپل عمل فاعرضوا عنهما نو بیا اعراض کوي د دوالو نه ان الله کان تواب الرحیم یقینا لا يتوب قبلون کې مهربان بازی وی کله چې د 2 تنو دا جرم کړل نو دیل دا بدر و توای بازی وی چې کله مخې ترازی نو هغه شرم وته مخې ته کوي اگر تعالی شرم نه درته کار دی کاو
دارنګه ورسره د سپېړې او د سوک او د سپلو باندې د وشتو دغه تکلیف ولا هم ورکوي دا چې کله لا سزا وته نه ملاو شي وي هغه نه مخکې دارنګه سب د خلی خبرې بدره دي تکلیف ورکول د خلی دا که سزا وته ملاو شي او توبه نه وستري بعضی وخت داسي چې سل کوړې وته سل کوړې دې اواله شو غیر شادي شودو او بیا هم د قلاریږي نه بیا هم دغه سي اخوا دې خوا ګرځي را ګرځي نو دا تکلیف ولا ورکوي وخت په وخت باندې وته دغه شرم مخکې کوي شرم نه دا مخکې چې سل کوړې والے وي دا بدکارو بیا په دغه طرفونو باندې ګرځي فین تابا نو کو توبه او استاصل او اصلاح وکړه د خپل عمل نو فارزوان هما نو بیا اعتراض کوي بیا ته بدرت مو آئے بیا خبره مر آیا دوی ولې توبه چې کله وېستنو خبر اخلاص شو ورپسې توبه تذکرہ کوي انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله یقینا تو قبولیت د توبه دا پالا باندې دا کسانو د پاره د يعملون السوء بجهاله چې هغه عمل کوي د بدی په جهل باندې ثم يتوبون من قريب بیا توبه باسي ډیر زر سي د مرګ نمخ کې مرګ ډیر زر روان دی ښا چې د مرګ نمخ کې توبه باسي مطلب ګناه یو کو فورن توبه وستا نو فاولائک یتوب الله علیهم نو دا کسان الله مهربانی کوي په دی باندې وکان الله علیما حکیما الله دې په حکمت والا نو د توبه قبلیږي وس چې د چا توبه نه قبلیږي هغه سوق دی هغه تذکرہ کوي ولیست التوبه نشته قبولیت د توبه دا کسانو د پاره عملون السیئات چې هغه عمل کوي کار کوي د بدی حتی اذا حضر احدهم الموت تر دې پورې چې کله نږدې شي او د دې تمرګ مرګ وته نږدې شو د هغه پورې کې مرګ پورې کوي نو دی وی قال انی تبت الان زما دی توبه وس نو دا توبه نه قبلیږي کله چې غرغره شروع شو مرګ راغې د مرګ استاذ راغلو ملک الموت راغې وس دې توبه واسي توبه نه قبلیږي ځنکدن کې بیا توبه نه قبلیږي دیم دا چام توبه نه قبلیږي وللذین یموتون وهم کفار نه قبلیږي دا هغه کسان نه توبه چې هغه مري په داسې حال کې چې کافر دی او دی مړ شو د مر نه رستو دی په برزخ کې توبه وباسي قبر کې توبه وباسي یا په قیامت کې توبه وباسي دا توبه نه قبلیږي دارنګه یو بل راځي وای د توبې دروازه بند شوه کله چې انور بیا د مغرب نه راوخیږي نو بیا به توبه نه قبلیږي بیا سره توبه وباسي بیا توبه قبلیږي نه ورسته سورت انعام کې برازي وللذین یموتون وهم کفار نو د مرګ په وخت کې توبه نه قبلیږي ځنکدن کې یا د مرګ نه رستو توبه نه قبلیږي یا چې انور د مغرب نه راوخیږي نه هغه وخت کې توبه نه قبلیږي دینه مخکې توبه استل پکار دي اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما دا کسان تیار کړل موږ دې په عذاب درناک ورپسې بیا دا زنانو د میراث مسله ده د داغي د مہر مسله ده مہر ته بعض خلک په زور باندې اخلي تنگول کوي چې دا یا خلعو کی یا موږ ته دا میراث پری دي او موږ ته دا مہر پریږدي او زی نو کله کونډې تنگي کله خپل زنانه تنگي داغي خبر راځي ان شاء الله بیا وایو واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم او زنانا چې راتلل کوي فحش تاسو د زنانو نه من فاستشهدوا علیهن نو گواهان طلب کوي پاغي باندې اربعه منکم سلور گواهان تاسو نه فین شهیدو کاغي گواهی وکړه فامسکون فی البیوت نو بیا یې سار کوي دی لرا په کورونو کې په جیلونو کې حتی یتوفاهن الموت تر دې پورې چې راشي په دې باندې مرګ او یجعل الله لهن سبیلا یا وګرځي الله د دې لپاره لار والذین یاتیانها او هغه دو کسان چې راتلل کوي د فحش تاسو نه فازوهما نو تکلیف ورکوي د دواړو لره فین تابا که توبه ویستا واصله اصلاح وکړه د خپل عمل فاعرضوا عنهما نو اعراض کوي د دې د تکلیف نه
د دې د بدو ردونه فاعرض عنهما نو مخ واړوئ د دینه ان الله کان تواب الرحیم یقینا الله توبه قبلونکې مهربان انما التوبه علی الله یقینا قبولیت د توبې په الله باندې دا کسانو د پاره د یعملون السوء بجهالت چې هغه عمل کوي د بدی په جهال باندې ثم یتوبون من قریب بیا توبه وباسي ډېر ظرف اولئک یتوب الله علیهم نو دا کسان الله مهرباني کوي په دې باندې وکانه الله علیما حکیما الله دې په حکمت والا وليس دي توبه نشته قبولیت د توبې للذین یعملون السیئات دا کسان د پاره چې عمل کوي د بدی عمل کوي د ګناه حتی اذا حضر احدهم الموت تر دې پورې چې کله نږدې شي یو د دې ته مرګ قال انی تبت الان نو دی وی زما یقینا زما توبه د وس زما دی وس توبه وي دا خو فرعون توبه استا فرعون چې کله حتی اذا ادرکه الغرق وي غرق کې دو راونیو نو چغې کړې آمنتو بالذی انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل دا چغې هغه مالوي توبه نه قبلېږي بیا ځنکدن کې توبه نه قبلېږي انی تبت الان زما توبه وس وللذین یموتون نجد قبولیت د توبې دا کسان د پاره چې مري وهم کفار په داسې حال کې چې کافر اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما دا کسان تیار کړل موږ د دې لپاره عذاب درناک الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا